السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ مجید۔ پاکستان کے اہم شہر میں خاتون کا صفاقانہ قتل۔ قاتلہ اپنی سگی بیٹی نکلی۔ 14 سالہ سگی بیٹی نے اپنی ماں کو کیوں قتل کیا؟ ایسی تفصیلات سامنے آ گئی کہ پاکستانیوں کا خونی رشتوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا۔ 14 سالہ بیٹی کی جانب سے اپنی سگی ماں کو قتل کرنے کی مکمل ویڈیو دکھائیں گے آپ کو، مگر تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اور صاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں بہار بی بی کے ہولناک قتل نے تمام پاکستانیوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 2 فروری کو کوٹھا گھر میں ایک خاتون مردہ حالت میں پائی گئی، جبکہ گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا اور خاتون کی 14 سالہ بیٹی گھر سے غائب تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق گھر سے کچھ نقدی اور زیورات بھی غائب تھے۔ پولیس نے تفتیش کی تو ایسے لرزہ خیز انکشافات سامنے آئے کہ پاکستانی لرز اٹھے۔ ناظرین، بہار بی بی کا صفاقانہ قتل، قاتلہ سگی بیٹی نکلی۔ ڈی ایس پی ٹوپی افتخار خان نے ایس ایچ او انسپکٹر جواد خان کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور میڈیا کو بات چیت کے دوران بتایا کہ ایمن نے والدہ کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ ڈی ایس پی نے مزید بتایا کہ 2 فروری کو کوٹھا گھر میں ایک خاتون مردہ حالت میں پائی گئی تھی، جبکہ ان کی 14 سالہ بیٹی گھر سے غائب تھی۔ پولیس کے مطابق گھر کا سامان بکھرا پڑا تھا اور کچھ رقم اور زیورات بھی گھر سے غائب تھی۔ تھانہ ٹوپی نے مقتولہ کے شوہر سعید اللہ کی درخواست پر ایف آئی آر درج کر کے تفتیش شروع کی اور عامر خان اور دیگر پولیس افسران کے ہمراہ اسپیشل ٹیم بنائی اور موبائل ڈیٹا کو سرچ کیا گیا۔ مقتولہ کی بیٹی ایمن، جن کی عمر 15 یا 14 سال تھی، ان کو بازیاب کرانے کی تگ و دو بھی شروع کی گئی۔ 25 دن قبل شیرزادہ نامی کے موبائل کو ٹریس کرنے پر ارشد اقبال ولد اول خان کا نام سامنے آیا۔ پولیس نے جب ارشد اقبال کو حراست میں لیا تو انہوں نے واردات کے بارے میں بتایا کہ ایمن نے مجھے فون کیا کہ میں گھر سے تمہارے لیے بھاگ آئی ہوں، تو میں پنڈی سے ان کے لیے جہانگیر آیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے والدہ کو بے دردی سے قتل کیا ہے تو میں نے اس کو بہن کے گھر چھوڑ کر لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ واقعے کے بارے میں ڈی ایس پی نے مزید بتایا کہ والدہ کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی کسی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرتی ہے تو والدہ نے موبائل فون ان سے لے لیا، جس پر بیٹی طیش میں آ کر باپ کے پستول سے والدہ کو گولی مار کر قتل کر دیتی ہے۔ بعدازاں اس نے گلا دبایا اور چھری سے پے در پے والدہ پر وار کیے۔ تھانہ ٹوپی نے ارشد اقبال اور ایمن کو گرفتار کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے پولیس کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں ٹوپی سے ہمارے نمائندے سید عارف شاہ کی یہ رپورٹ۔ 2 فروری د 2 میاشتې سید الله نومې کس دی چې دا د کوټې نواز آباد اوسېدونکی دی. دی په مون لایټ پبلک سکول ټوپۍ کې دا د بطور ډریور دی. دی سهار د کور نه ډیوټۍ دپاره چې راغی، واپس 2 بجې کور ته ورسېده، نو د ده کور د بار نه تاله و. ده تاله ماته کړله چې کور ته ننوت، نو په برنډه کې مخامخ د ده بیبي مسمات نهار بیبي چې هغه مرده حالت کې پرته وه او مړه وه. دغه دوران د ده لور چې کوم ایمن بیبي ده، د دې تقریبا چې 14-15 سال عمر دی، دا هم په دغه کور کې وه. خو چې کله ده تاله کولاو کړله نو د کور سامان هم تتر بتر و او څه ناڅه تقریبا چې هر څو پیسې وې هغه هم دغه شوې وې. خو دوی دې وقوعې له یو بل رنګ ورکاوه. دوی دې له د ډکیټۍ او چې یاره دا ډکیټي شوې ده او دا جینۍ یې چا تختولې ده. دوران تفتیش معلومات کېدل، تفتیش شروع. تفتیش دوران کې دا معلومه شوله چې دا کومه دا مسمات ایمن بیبي چې د دې تقریبا 14-15 سال عمر دی، د دې 1 کال مخکې یو شیرزاده نومي کس و چې د هغه سره تعلق و، بیا د هغه سره تعلق ختم شوی و. د شیرزاده په نمبر باندې چې کار وشو او د هغه سی ډي آر او چې کوم ټیکنیکل دغه باندې کوم دغه کېده، نو په هغه نمبر چې کوم د هغې سره دغه و، نو هغه د ارشد اقبال چې هغه د بټاکړ اوسېدونکی دی.
ارشد اقبال سره د ایمن بیبي د ارشد اقبال ضرور په واده کې ملاو شوی وه او هغه له یو سیم او یو موبایل دا مو له اخیستی او دې ته حواله کړي. د وقوعې نه 2 ورځې مخکې د دې ایمن بیبي سره خپلې مور بیبي دا کومه چې دې قتل کړې ده په دې باندې ورسره تکرار وشو چې تا له دا موبایل چې اخیستی دی او تا له دا سیم چې اخیستی دی. دوی په دغه تکرار دوران کې دې ایمن دومره ظلم وکړو چې خپله مور چې د کومې نه دا پیدا وه تمانچې را واخیستله او په دې ملا باندې د شانې پیډاز وکړو. چې کوم وخت کې هغه وغورځېدله نو خوا کې بله چاړه پرته وه، چاړې را واخیستله او یو 3-4 چړۍ په هغې باندې ووهله. چې کله دوی دا خو مړه شوله، بیا چې دې کله فایرنګ وکړو دغه وکړو په چړو باندې دغه باندې، خو به هر حال دا بیا وتښتېدله. د دې کې بیا چې کوم ټیم جوړ شوی و هغه ټیم پکې تقریبا چې کوم د ارشد اقبال هلک دی د ده یو خور په جهانګیر کې واده ده، نو د دې په موبایل باندې کار وشو. دا چې کوم ارشد اقبال هلک دی نو دا د لاهور نه دغه شان چې کوم ټیم جوړ شوی ایس ایچ او صاحب و، امیر خان و، نور چې د ده کوم سټاف و، نو دا جنۍ او دا هلک یې برآمد کړل. مزید به تاسو ته بیا ایس ایچ او صاحب که څه دغه کوي تاسو ته به ووایو. ایس ایچ او صاحب دا کوم واقع چې شوې ده دا خو موږ ته مخې له راغله، خو تاسو چې کوم دغه کړی دی دا انویسټیګیشن کړی یا تاسو ریسرچ کړی دا په کوم خطوطو باندې تاسو دا معلومه شو چې دا جنۍ په خپله دا کار کړی دی او هغې پسې تاسو لاړئ؟ وقوعي نه پس د وقوعي داسې رنګ ورکېدو چې دا ماشومه چې کوم دا میسنګ و الریډي اور موجود نه و او سامان هم چې تر به تر وروتو ښځه مړه پرته وه، نو دا ګیټۍ ټایپ رنګ ورکېدو. په بار کې 2 ورځې پس یا 3 ورځې پس چې کوم دی دا خبره موږ ته کلیر شوله، انشور شوله چې ډکیتي نه ده. په هغې کې بیا مزید موږ کار کوو، شهزاده په نمبر موږ کار وکړو، نو هغې کې موږ ته داسې نوم میلاو شو، لیډ میلاو شو چې په هغې باندې موږ مزید کار وکړو. موږ د ارشد اقبال هم ونیوو او هغه موږ ته چې کوم دی جنۍ هم لوکېټ کړله او هغه په نشاندهی باندې موږ جنۍ د ارشد اقبال د کور نه برآمد کړله او موږ دا سیم ټوله وقوعه ده، ټوله کیسې وکړه چې کومه تاسو ډي پي سي وکړه. مزید که تاسو تپوس کول غواړئ د دې نه ډایرکټ وکړئ دا به تاسو وکړئ. ایمن موږ ته لږ مخې ته شته دا کوم واقع چې شوې ده دا مخ بره کړه لږ سر اوچت کړه. اول دا راته ووایه چې ستا د ارشد سره کله نه تعلق و؟ اواز تیز کا. واده کې د چا واده و دا؟ ضروري واده دا د ستاسو خپل دی؟ ټیک خبرې کوو. نه نو د تا سره د واده دغه واده وکړه ما ورته تا ورته ویلو دا مور دې ولې وژنه ده؟ هغې نه منله، ما سره موبایلونه دي ویلي دا موبایل د ارشد نه دی ویل زه دا نه منم. نو هغې ویل ما له اوس چارج راکړې، ما ورته ما چارج نه دی راکړی تش موبایل راکړی دی. زه دا نه منم چې تا له تش موبایل درکړی چارج نه دی راکړی. په دې مونږ روان شو، بیا زما نیا راغله ما ته مور دې ته به غږ نه کړي چې اوس پیسې نه وایي چا بیا لاړه نو بیا مونږ یو بل سره جنګ واچوي. ما له چارج راکړه که نه راکړي زه به دا سیم پلار له دې ورکړم او پولیسو په ذریعه به دا کسان راپیدا کړي په ارشد او یا به کار به کوم چې ټوله دنیا وي. نه تا سره موبایل موجود و؟ تا نه کله موبایل اخیستو؟ خالي ورځ بیا تا ته څنګه میلاو شو موبایل؟ بیا چې کله مړه شوه ما ته واغوست ده سره څنګه رابطه وشو بیا؟ په هغې موبایل مې ورسره تا سره چې موبایل نو هغه مې ته بیا واغوستو مور نه. دا مور چې تا د کور ته راغله دا تا څنګه ووژله؟ مور مې راسره جنګ و، یو بل سره جنګ اچولی و او چې دوی بس مور تا د نصیحت کو کسی وی تا نصیحت یې راکړی. اوس ته څنګه محسوسې چې دا ښه شوي دي که بد شوي دي؟ تا ته څه دُخ تکلیف نشته؟ دا مور وژل آسان کار دی؟ خبره وکړه که نه؟ ځکه چې بیا خلک وایي دا زنانه دي او دوی چې دی نو دوی سره پولیس هم ظلم کوي، دوی سره چې نو علاقې خلک هم ظلم کوي
خو دا تاسو چې کوم کردار کړی دی تا د هېڅ قسمه صدوق نه دی میلاو شوي دې کې تا سره بل څوک ملوث وو یوازې وي ته یوازې ستا مور له لاس ته شیطان ناصر دې کې د شیطان څه کار دی دا مور تا سارلی و اول نه دا خو مخامخ کور ته نه وتلی کور کې ور 9 بجې تا اول پې ډز کړو تماچې چېرته وه زما د پلار تماچې باندې چې تا ډز وکړو هغې نه پس دې څه وکړل څه دې وکړل بیا بیا مې زیره ونیولم د ډز نه پس دا را پرېوته که نه کټ کې وه چې زیره ونیولم نو بس ما ورته مالې ګوتې کېښودلې دا مړ شو هغې نه پس تا بیا په چاړو مو ولیده نه جي دا چاړه ګزارونه بیا چېرته نه دي چاړو په ګزارونه نشته چې چا لمبولې د هغې مې کتل زه نشته تا وله سا مرۍ خبي کړې وه تا چې د مور مړه کړه دې هلک د تا ته بهر ولاړو تا د سره څنګه رابطه شوې د سره د تللی وي دې نو دې کار لګوي دا تاله چا اچولې وه بهر دا ما چولې ورته ځوړل او بس زه راووتم نو ما ور باندې وتاړه ورته ځوړل نو هغه تا د کور نه د سره رابطه شوې وه که نه چې راووتې نو ستا رابطه وشوه بیا چې کله زه سوابې ته ورسېدم نو بس ورسره رابطه شوې ته سکول وای سبق وای کوم ځای کې سبق وي مولانا صاحب مدرسه کې سبق وي کور کې هغې کې سبق وي او د دې هلک ته سبق څومره ویلو څو سپارې دې ویلو ترجمې سره